دنیا زندگی عارضی را پانی را د دې هیڅ څیز لرونو دوام نشته، همیشه والی نشته سوا د الله پاک د یاد نه او د الله د ذات نه، چې یاد به باقی او ذات به باقی. باقی تمام څیزونه تمام کائنات متعلق د الله واضح اعلان لكل من علیها فان. د انسان او د پیری متعلق او د سالرون کی څیزونو متعلق د کل نفس ذائقة الموت، چې هر یو سالرون کی څیز چې دی نو دی د مرګ ذائقه سکون کې دی. اوس په انسان او پیری الله پاک د عبادت او بندگی د پاره پیدا کړی دی. اوس عبادت او بندگی یو د منګه مروجه طریقې دي چې منګه بس دغه دین د چند عبادات و مجموعه ګرځولې ده چې مونځ کوه، روژه نیسه، حج کوه. دا پنج بنای اسلام دی، خدا ګورې پوره دین نه دی. د عبادات شکلونه مختلف دي. یو دا جماعت کې دننه کړي سجدې دي، جماعت کې دننه کړي اعمال دي، دا عبادات دي. او بل چې نو د عباداتو شکل چې دی نو هغه په معاملاتو کې پکار دی. که معاملات زمونږ صحیح شوي نو دا یو عبادت یو شکل دی. صحیح لیول باندې د وجود استعمال خوا که هغه دکان کې دی، که زمیندارۍ کې دی، که تجارت کې دی، که هغه په هر شکل کې د جماعت نه بار وجود چې کوم ځای استعمالیږي د الله د حکم او د رسول د طریقې مطابق شي نو دا یو ښکلی عبادت دی. او په دې دلالت در حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا قول چې دی چې کوم یهودي ته تپوس کړی دی چې ستاسو د عبادت مخصوص ټیمونه سری هغې وې دې 40 غنټې زندګي عبادت دی. نو هغه حیران شو چې یاره موږ خو په دې 40 غنټې کې خوراک هم کوې، خوب هم کوې، کاروبار هم کوې، بیبیو بچو له وخت هم ورکوې، کور هم جوندي، بار هم جومات ته هم راځې، نو دا څنګه عبادت دی؟ هغې ورته وفرمایل چې کله زمونږ تمام د وجود استعمال که په هر ځای کې وي، که هغه جومات کې او که جومات نه بار وي، چې د الله له حکم تابع وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابع وي، نو دا زموږ دپاره عبادت دی. دا عبادت دی. زمونږ گویا دنګه خوب هم په عبادت کې شمار دی، زمونږ هغه دکان کې صحیح استعمال هم په عبادت کې شمار دی. ځکه چې وی رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، هغې کې رزق حلال ویلی دی، رزق حرام نه دی ویلی، رزق حلال. نو د حلال شکلونه ډیر دي، خو مونږه د حلالو پرېښي دو په ارامو باندې اخته وي. زم بچو له رزق ګټم، زم چې نو مشقت کومه، نو مشقت په حرامه کېدل نو دا په عبادت کې نه دی شمار. دا بیا زمونږ او ستاسو د پریشانۍ سبب دی. او چې دا محنت او خواري او مشقت په صحیح ځای باندې کې نو دا په عبادت کې شمار دی. خو چې د الله پاک نور احکامات ورته نه ماتې، لکه مونږه په معاشره کې مونږ ویره دا ګیره پرېښودل سنت دی او پټکې تړل سنت دی. بېشکه سنت دی، هېڅ شک پکې نشته. خو ګیره پرېښودل سنت دی، خو وعدې ایفا کولم سنت دی، دروغ نه ویلم سنت دی، کاروبار صحیح کولم سنت دی، غلط کاروبار نه بچ کېدلم سنت دی، غلط معاملات صحیح معاملات کولم سنت دی، ګاونډي سره ښه سلوک هم سنت دی، د مور پلار ادب او احترام کولم لازم دی او سنتو کې داخل دی. اجي فرضیت هم دی په او سنتو کې هم داخل دی. د والدینو احترام